ګوره ویلي وو زاویه اواز ته درځي که نه نو زاویه وی د دوو مشترک الرأس خطونو یا شعاګانو یا قطعات خط دوی په منځ کې چې کومه ګولایي پیدا شي کوم ګماو جوړ شي دقې ته ویلی کېږي څه شی زاویه بیا د دې زاویې هغه اقسام درې قائمه حاده او منفرجه قائمه هغه زاویه چې د 90 درجې وي پیکس نه معمولی کم او نه معمولی سیوا ٹھیک ده او حاده چې وي دا د 90 درجې نه ښکته او منفرجه د 90 درجې نه سیوا اوس دا هغه د دې زاویې دا به معلومه څنګه هغه پیمایش په څرنګه کې ټیک شوله د دغې دپاره الله تعالی پیدا کړی دی ډي ټیک شوله پروټیکټر ورته وي ډي ورته وي دغې په ذریعې سره پته لګي چې یاره دا زاویې د 30 ده د 40 ده د 90 ده د 100 ده د 100 ده هغه څیز خو و دلته که نه هغه راله که نه د دغې ډي په ذریعې سره سړي ته معلومیږي چې یاره دا زاویه د 16 درجې ده ټیک ده بیا مو نور اقسام ذکر کړي د زاویې یو قسمه زاویې دي رأسي زاویې کومې زاویې رأسي زاویې دا درې قسمونه چې وو که نه نو دا د عین زاویې اقسامو دا نور قسمونه چې ذکر کیږي نو دا اقسام دي په نسبت سره بل ته پوهېږي پې ٹھیک شو دا هغه اقسام دي چې په نسبت سره غیر ته دا جوړیږي اخو د زاویې هغه فی نفسه اقسامو او دا هغه اضافي اقسامې دي کوم اقسامې دي اضافي اقسام په اضافت سره غیر ته په نسبت سره غیر ته دا مختلف قسمه بیا به دې کې جوړېدلی شي پوه شوې پې لکه مثال یو قسم پکې مونږ څه وي دغه متصله زاویه نو وي که نه نو چې یوه زاویه د بلې سره یو بازو شریک وي یو خط شریک وي نو دغې ته بیا کومه زاویه ویلی کېږي متصله رأسي زاویه نو رأسي زاویې چې د یوې زاویې په دې شا باندې بله زاویه جوړه شوې وي پوه شوې پې یا هغې خطوط مستقیمه و یو بل کراس کړی وي او آر پار کمې زاویې جوړې شوي نو دغې ته ویلی کېږي څه شی رأسي زاویې پوه شوې پې دغه رنګې بیا متقابله زاویه نو متقابله زاویه چې ده نو دا به بیا په مثلث کې وایو انشاءالله ځکه دا د مثلث نه بار نه وي دا په مثلث کې دننه وي پوه شوې پې بل یو قسم دی د زاویو متبادله زاویه او بل ته وی متناظره زاویه متبادله او متناظره ٹھیک ده متبادله زاویه خپل کتاب ته ګورئ متبادله اور متناظره زاویے اس وقت بنتے ہیں جب دو متوازی خطوط کو ایک تیسرا خط قطع کرے چې کله یو دو متوازی خطونه یو دریم خط راشي او دا دواړه قطع کی دو مختلف الراس ایسے اندرونی زاویے جو خط قاطع کی متضاد طرفوں پر واقع ہوں متبادلہ زاویے کہلاتے ہیں ګوره ورته داسې یو خدا اوله خبره چې مې ته وکړل چې دا زاویه به معلومې څنګه چې یاره دا د 16 درجو ده که نه ټیک شوله اوس مثال دلته یو زاویه جوړېږي که نه ټیک شوله نو ته د دې پیمایش کې چې یاره دا د 16 درجې زاویه ده نو د دې طریقې کار دا دی دا د دې هغه منځ دی بالکل دا ډي به راواخلې او دا به دا مشترک رأس نه دا مشترک رأس به د دې د هغې مرکز سره یو ځای کړي او د دې خط دا خط
بالکل مستقیمي د دې سره به دا یو ځای کې پوهېږي پې داسې شو که نه اوس د دې طرفه چې کوم انسي 0 10 20 30 40 هغه د 50 پورې را رسېدلې ده نو معلومه دا شو چې دا د 100 درجې زاویه ده د 50 درجو پوهېږي پې دا زاویه معلومه چې دا د 100 ده ځکه دلته هم یو ګماو جوړ شوی دی که نه ټیک شوله نو دا داسې کېده د دې خط سره دا یو ځای کا د دې ځای نه شروع کا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 هغه 130 له تقریبا چې وررسي پوهېږي پې په دې طریقه باندې د زاویې هغه مقدار سړي ته معلومیږي دا خو موږ داسې د دې طرفه معلومه کړه که نه که د هغې طرفه ته معلومې هم کېدلی شي خو هغه بیا داسې وکړه چې دا هغه مشترک راس خو دې سنټر له راوړه داسې وګوره ٹھیک شولا نو 0 10 20 30 40 داسې دې طریقه ٹھیک ده نو که د دې طرف یې معلومې که د هغې طرف یې معلومې د هر طرف نه معلومېدلی شي متبادله زاویې دی وایي چې یو دوه متوازي خطوط وي دوه متوازي خطوط مستقیمه چې یو بل خط راشي او دا دواړه خطوط څه کي قطع کي دا دواړه هغه دواړو نه آر پار وځي لکه مثال په طور داسې یو خط دا شو یو خط دا شو ټیک شوله یو دریم خط راغی داسې راولي داسې هر څنګه چې داسې راولي مثال داسې دی راوست ګوره دې کتاب ته وست متبادل اور متناظرہ زاویے اس وقت بنتے ہیں جو جب دو متوازی خطوط کو ایک تیسرا خط قطع کرے دو مختلف الراس ایسے اندرونی زاویے پدې کې اوس څه زاویې اندرونی جوړې شوې څه پکې بیرونی جوړې شوې دا یوه دا بیرونی زاویې دي او دا یوه دا کمی دي دا اندرونی پوهېږې پې ته ولې ځان نومونه ورکې لکه 1 2 داسې شو 3 4 5 6 7 8 زاویې د سره راغلي وجود ته که نه په دې اتو کې دا څلور زاویې اندرونی دي او دا څلور پکې څه دي بیرونی دي دو مختلف الراس ایسے اندرونی زاویے جو خط قاطع کی متضاد طرف پر واقع ہو یو شرط وغیرہ ہے چې دواړه زاویې به مختلف الراس وي څه به وي یعنی چې یو دلته ده نو بله به څه دلته چې راس به یو نه پوهېږي پې او دواړه زاویې به کومې وي اندرونی به وي یو شرط دا چې مختلف الراس به وي دو متوازی خطوط چې یو دریم خط قطع کی د دې د قطع په نتیجه کې اته زاویې په وجود کې راځي اوس متبادله زاویې چاته وي نو وایي دوه هغه زاویې چې مختلف الراس وي ټیک شوله او دواړه اندرونی وي او دواړه د خط قاطع نه هر یو په هغې متضاد طرف باندې واقع وي یعنی چې یو د خط قاطع نه یو طرف ته نو دا بله به بل طرف ته وي په دې کې اوس ښه ښکاره معلومې شوې که مثلا 1 2 7 8 خو ته د سره وباسه که نه ټیک ده خو پاتې شو 3 4 5 6 دقه څلور پاتې شوې اوس په دې څلور زاویو کې دا 3 د 4 متبادله کېدلی شي نه کم شرط پکې نشتی مختلف الراس نه دي دا هم هغه متحد الراس دي د دې راز خو یو دی که نه 5 د 6 کېدلی شي نه ټیک شو 3 د دغې شرط مطابق 3 د 6 او د 5 سره کېدلی شي ځکه مختلف الراس دي که نه نو
متبادله زاویه دلته یو احتمال دار چې د 3 سره د چی شي او بل احتمال دار چې 3 سره دی 5 د اولنی شرط مطابق. دویم شرط پکې بیا نه چې دواړه به زاویه په متضاد طرفونو باندې واقع وي نو 3 د 5 متبادله کېدلی شي نه او 3 د 6 کېدلی شي کنه ٹھیک شولا. اوس په دې 3 او 6 دغه دا 4 چې دا نو دا کم یو متبادله کېدلی شي د 5 په 3 او 6 او په 4 او په 5 په دې کې هغه ټول شرایط موجود دي. 3 او 6 چې دي دواړه مختلف الراس دي کنه او دواړه اندرونی دي کنه او دواړه د خط قاطع نه په هغه مخالف طرفونو باندې واقع دي په متضاد طرفونو واقع دي کنه. نو دینه معلومه شو چې 3 او 6 دغه رنګه 4 او 5 3 د 6 متبادله ده 6 د 3 متبادله ده 4 د 5 متبادله ده او 5 د 4 متبادله ده. په دې باندې پوه شوې ٹھیک شولا. ها بل دی متناظره زاویه کمی زاویه متناظره. نو دې ته ګوره دو مختلف الراس خط قاطع کی ایک ہی طرف موجود ایسے زاویے جن میں سے ایک اندرونی اور دوسرا بیرونی ہو. دو مختلف الراس زاویے ٹھیک شو نا او خط قاطع کی ایک ہی طرف موجود خط قاطع نه په یو طرف موجودی او یو پکې اندرونی وي او بل پکې بیرونی وي. یو شرط پکې دا شو چې مختلف الراس وي. دویم شرط پکې څه شو چې د خط قاطع نه به یو طرف یا به خو یا به دی خو دا خط قاطع دی. پوه شوې به یو دواړه به یا یو طرف ته یا بل طرف ته او که یو اندرونی وي نو بل به بیرونی وي. په اندرون بیرون کې به یو اختلاف وي دواړه به اندرونی نه یا دواړه به بیرونی. اوس په دې کې ګوره کوي کې متناظره دي. د ایک متناظره زاویه څوک ده 5 دواړه مختلف الراس دي کنه یو طرف ته دي کنه او یو دا بیرونی ده او دا اندرونی ده. نو ایک د 5 دا متناظره ده ٹھیک شولا. دا 2 دا د 6 متناظره 3 د 7 3 او 7 او 4 او 8 پوئیں بھی کنا. لاندې بیا وای متبادل اور متناظرہ زاویے ہمیشہ مقدار میں برابر ہوتے ہیں. که په دې دو زاویو کې تا ته دا 3 معلومه ده دا 6 ده معلومه نه نو ایس ټینشن مکوه بلکې چې دا 3 د سوره ده نو بېشکه بې شوبې دا 6 هم دقیق که دا 4 ده معلومه ده 5 ده نه ده معلومه نو چې دا د سوره درجو ده جدا کې درجو دا هم ده. په دې څلورو کې که راته د یو طرف دا د معلومه ده نو دا بل هم دومره ده. لکه 7 ته معلومه ده چې دا د 40 درجو ده نو دا 3 بم د سوی 40 درجو وایي به دا نور دو قسمونه شو یو شو متبادله زاویه او یو متناظره زاویه دا هم په مقدار کې یو شانتي وي ٹھیک شو لا. خو د دې د وجود د پاره غدرې شرطونه دي ٹھیک ده. هغه شرطونه ولدا دي چې یو دو متوازی خطوط یو باغی یو دریم خط راغلی نو دا غي په نتیجه کې مختلف زاویې جوړي شي. وسه ګوره چې متبادله کې درې شرطونه دا دي چې یو به داسې وي مختلف الراس به وي. دویم دا چې دواړه زاویې به اندرونی وي او دریم شرط یې څه د خط قاطع په متضاد طرفونو باندې به واقع وي ٹھیک شولا. دغه متناظره چې دي نو دا هم چې د خط قاطع په هغه دو متوازی خطوط راغلي وي نو اته زاویې جوړې شوي کنه
نو متناظره زاویې په دغې کې دا دي چې دا به وي دواړه مختلف الرأس. دویم شرط پکې دا دی چې د خط قاطع نه به په یو طرف باندې واقع وي. ٹھیک ده. او دریم شرط پکې څه دی چې یو به اندروني وي بل به بیروني وي. په دې باندې پوه شوئ؟ دا به راځي ځای په ځای پکې. ها نو چې صرف په دغې تعریف باندې په دغې ترتیب باندې پوه. یو بل نور اقسام هم د زاویو دی ذکر کوي. یو دی متممه یو دی مکمله. مکمله زاویه سپلیمنټری انګل ورته وي او متممه زاویه ایته کمپلیمنټری انګل وي. نو مکمله زاویه هر هغه دوه زاویې چې د هغې د دواړو مجموعي مقدار دا 180 وي. مجموعي مقدار یې څه وي؟ 180. نو دا هر یوه د بلې متممه ده. ٹھیک شوله؟ او دا دواړه هغه متممه زاویې دي. دغه رنګې کومې مکمله که نه دا مکمله. ٹھیک شوله؟ چې د دواړو مقدار په شریکه باندې څو وي؟ 180. نو دا دی مکمله زاویه یا سپلیمنټري انګل ورته وي په انګریزۍ کې. او که د دواړو مقدار په شریکه باندې 90 درجې وي نو دې ته بیا څه ویلی کېږي؟ متممه یا کمپلیمنټري انګل. لکه مثال په طور ګوره، مثلا دا د 100 ده او دا یو د څه شي ده؟ د 80 ده. ٹھیک شوله؟ نو مجموعي مقدار د دواړو څه شو؟ 180. دا دواړه زاویې د یو بل څه دي؟ مکمله. ٹھیک شوله؟ دا د 90 درجې زاویه ده که نه؟ دا دې تقسیم کړه. مثلا دا د 30 ده او دا د څه شي ده؟ د 60 ده. دواړه د یو بل متممه زاویې دي. نو هر هغه دوه زاویې چې د هغې مجموعي مقدار 90 درجې وي نو دې ته کوم زاویې وایي؟ متممه. او چې 180 وي نو بیا ورته مکمله وایي. ټیک شوله؟ په دې باندې پوه شوئ؟ ښه جي. یو بل څیز دی هغه د دې ریاضۍ په دې بحث کې په دې کې موږ ته یو د مثلث بحث پاتې شو. ٹھیک ده؟ او یو بحث بل وي د جغرافیې. ٹھیک ده؟ او په دې زاویو کې موږ ویلو چې دا زاویې به خامخا پیژنو. دا به لازمي په فلکیات چې ته وایې نو چې دا تا ته معلوم وي. ځکه چې سبا ته اوقات معلومې نو په دې کې به د نور د هر وخت دپاره جدا جدا د نور زاویې هغه به روباسي. نو که نفس زاویه دې نه پېژنده نو بیا به د نور زاویه څرنګې وپېژنې یا به هغه څرنګې د هغې تخریج به څرنګې وکړي بیا. پوهېږي پې؟ او بل هغې کې مو بیا ویلي چې د نور د اوقات چې معلومو نو د نور زاویه به د ورځې به هغه زاویه ارتفاع معلومو او د شپې ټیمونه چې دي په هغې کې به زاویه زیر افق معلومو. د افق نه بره نور په کومه درجه باندې په کوم درجه باندې واقع دی او د افق نه لاندې دی په کومه درجه باندې واقع دی. ٹھیک شوله؟ مثال دا ځمکه ده. ٹھیک ده؟ نو دغه ستا سره یو خط شو داسې ته دلته ولاړې یا تا دلته څه شی دی چې خښ کړی دی دا دویم خط شو که نه. ٹھیک شوله؟ اوس دا نور په کوم ځای باندې دی؟ ٹھیک؟ نو د دې نور دا زاویې چې موږ معلومو د دې ځای نه به یې معلومو. د نور مرکز دی دا نور خپل خو غټ ککوړی دی که نه. دا تقریبا اوس په راشي محیطه 32 دقیقې په یو درجه کې 60 دقیقې وي نو د ده دا ککوړی چې دی دا 32 دقیقې دی. ٹھیک شوله؟ دا مثلا ټول نور دی نو دی په 4 منټ کې 1 درجه توی کوي.
په څو منټه کې په 4 منټ کې د دا ټول ککوړی چې دی نو دا 32 دقیقې دی ٹھیک ده نو چې د دې ځای نه روان دی چې دې ځای له د مرکز خو اوس دلته دی که نه هغه اول سر چې دی هغه د خط سره لګېدلی او چې دی په بره باندې ځي د دا مرکز دې ځای له راځي نو په دې کې نیمه درجه توی شوي او 2 منټه وکې تېر شوي 2 منټه اخلي او نیمه درجه لږ د پاسه نه پوهېږي ټیک شوله دلته چې مونږ دا زاویه د شمس راخلو که نه دا به د مرکز شمس نه راخلو ټیک شو ټیک ده نو چې نن مازدیګر بالفرض 75 زاویه باندې به د مازدیګر ټیم وي نو چې زاویه د کله د 75 شو نو دقه د مازدیګر وخت دی اوس د مازدیګر هغه وخت چې تر وباسي نو بالفرض نن زاویه د نور چې وه د عصر دپاره هغه 75 وه نو هغه 75 به یې معلومې ټیک ده ماښام کېږي چې بیا غروب د افتاب کېږي نو په هغې کې به زاویه د شمس دا 90.83 پکار وي چې ماسخوتن کېږي هغې لپاره به 108 پکار وي په دې خبره باندې پوه شوې که نه زاویې به زمونږ هم په دقې څیزونو کې څه کېږي پکار راځي ټیک ده اوس راشه دا ځمکه خدای پاک په داسې ډول پیدا کړي چې په ظاهره کې خو موږ ته داسې معلومیږي چې دا بالکل ساکنه ده او دا نور ترې نه ګیر چاپېره څه کېږي چورلي سهار هغه ځای کې راوخیږي او بیا ماښام هلته پرېوځي او بیا د شپې ځان به لاندې روان وي او بیا بل سهار بیا راوخیږي په بادي نظر سره خو داسې معلومیږي که نه حقیقت یې دا دی چې په دې نظام کې په دې د نور او د سپوږمۍ او د ځمکې او د مریخ او مشتري د دې سیارو دې نظام ته سولر سیسټم وایي نظام شمسي ورته وایي نو په دې نظام شمسي کې دا نور د دې ځمکې نه ګیر چاپېره نه ګرځي بلکې دا ځمکه د دې نور نه ګیر چاپېره ګرځي بیا نور په خپل هم حرکت کوي خو هغه د دې ټولې کومبې سره د دې ټول نظام سره ځان له حرکت کوي خو په دې نظام کې دننه دا نور ساکن دی او دا ځمکه د ګیر چاپېره څه کوي حرکت کوي پوه شوې بې خو موږ ته هغه په ظاهري نظر سره محسوسیږي داسې چې ګویا کې لکه موږ په ځمکه موجود یو وایي چې دا ځمکه ساکنه ده او دا نور ترې نه ګیر چاپېره څه کوي د دې نه حرکت کوي ټیک ده اوس دا په ظاهر نظر سره چې دا نور حرکت کوي نو د دې ځمکې بعضې حصې داسې دي چې د هغې بالکل سر له یې ورځي او بعضې حصې داسې دي چې د هغې سر له دی نه ورځي نه پوهېږي ټیک شو زمونږ دا علاقه چې ده د دې بالکل سر له دی جریم نه راځي دلته به تمام کال چې دی دی په سیډ باندې ځي کله ډیر په سیډ شي او کله لږ کم په سیډ شي په جون جولای په هغې کې لږ غونته کې په سیډ شي او بیا په دې دسمبر او جنوري فروری په دې موسمونو کې لږ ښه په ډیر په سیډ باندې دی اوس په دغه ځای دی که نه دا هغه ځای نه راختلی دی او داسې لاړ ټیک ده اوس په ورو به داسې راځي نو بیا به دې ځای نه به داسې راوخیږي او داسې به لاړ شي بیخي فکس زموږ سره نه راځي دی پوه شوې بې دی هغه نو کومو علاقو کې چې سر له خاص دی ورځي هغې علاقو ته منطقه حاره وایي هغې ته څه وایي منطقه حاره مکه مکرمه چې ده هم په منطقه حاره کې ده نو په کال کې 2 ورځې داسې راځي چې هلته بالکل د کعبې د پاسه ولاړي د غرمې په ټیم کې سر ورتلل دا د نصف النهار په ټیم کې نو د کعبې په سر به ولاړي بالکل او په هغه ټیم کې د کعبې سوری وي بلکې هر یو څیز چې هلته داسې ولاړ دی نو د هغه سوری نه وي
خاص په دغه ورځ او عین د نصف النهار په وخت کې. بیا مدینه منوره چې ده نو هغه د دې منطقه حارې نه بار ده. منطقه حارې نه څه نه هغه به نو بلکل د هغې سر له نه ورځي، د هغې نه به لږ په سایډ باندې زمونږ د علاقه تیم بار ده نو زمونږ نوم دی په سایډ باندې سر لن بلکل راځي نه. پوه شوې پې نو په دې ځمکه باندې یو ټوکړه داسې ده چې هغې ته منطقه حاره منطقه خطې ته وایي که نه، علاقې ته وایي که نه. نو هغه علاقه حاره چې ده یا هغه خطه یا منطقه حاره چې ده نو دا نور بلکل د هغې سر له ورځي. نو په کال کې 2 ورځې به داسې راځي چې د نصف النهار په ټایم کې د یو شي سوری وي نه. پوهېږي بل یو علاقه په دې ځمکه خدای پاک داسې پیدا کړي چې هغې ته وایي منطقه معتدله. منطقه معتدله دا هغه علاقه ده چې په دې کې یو ځایلم نور بلکل سر له نه راځي، یو ملک او یوې علاقې سر لم د نور راځي نه. او دا علاقه داسې علاقه ده چې په دې کې شپه او ورځ په 24 ګنټې کې راځي. شپه او ورځ پکې څه کېږي دا پکې راځي. ګرمي پکې مي یخني پکې مي لکه زمونږ د علاقې شوي او په 24 ګنټې کې پکې مستقل شپه او ورځ. بعضې پکې داسې ځایونه دي چې هلته به پکې شپه یا ورځ به پکې 22-23 ګنټو ته ورسي، شپه به پکې ګنټه نیمه به پاتې شي، خو وي به وي په 24 ګنټې کې به شپه ورځ خامخا راځي. دې علاقې ته منطقه معتدله وي. دې ته څه وایي؟ منطقه معتدله. ټیک ده. او بل درېیمه علاقه په دې ځمکه باندې داسې خدای پیدا کړي چې هغې ته منطقه بارده یا منجمده وي. ٹھیک ده. په دغې علاقه باندې په 24 ګنټې کې په دې باندې شپه ورځ نه راځي. په هغې باندې 6 میاشتې پې شپه او 6 میاشتې پې ورځ. اوږدې اوږدې شپې دنیا ده خدای، اوږدې اوږدې ورځې. پوه شوې؟ نو غټې غټې زموږ سره څومره علاقې شوې؟ 3. یو منطقه حاره شوه او یو منطقه معتدله شوه او یو منطقه بارده شوه. بارده یا منجمده یو شی دی. په دې خلاصه باندې پوه شوئ؟ اوس دې له راشه دا منطقي چې دي نو دې جغرافیادانو دا په څه ترتیب باندې هغه کومه علاقې ته معتدله ویلې، کومې ته حاره ویلې، کومې ته بارده یا منجمده ویلې. ٹھیک شو؟ او په څه بنیاد باندې ویلې. ٹھیک ده. نو دا په دې بنیاد چې دوی د ځمکه په مختلف فرضي خطوطو کې تقسیم کړې ده. په مختلف فرضي خطوطو کې څه کړې ده؟ تقسیم کړې ده. او داغې خطوطو په بنیاد باندې ورله بیا نومونه ایښي چې د دې خط نه د دې خطه پورې دا علاقه چې ده نو دا حاره ده، د دې خط نه د دې خطه پورې دا علاقه معتدله ده او د دې نه د دې پورې دا بارده ده. پوه شوې؟ د دقې خطوطو پیژندل دغه زموږ دپاره ضروري دي. ټیک ده. خطوط دا دي چې یو دوی د ځمکه تقسیم کړې ده په داسې دوایرو سره او په داسې خطوطو سره چې هغه شمالن جنوبن دي. څه دي؟ شمالن جنوبن. د قطب شمالي نه داسې د دې ځمکې هغه ماډل غونته کېدی، هغه سیمپل غونته کېدی که نه. نو دا قطب شمالي دی، دا قطب جنوبي دی. نو دې جغرافیې والا داسې کړی دی چې د دې قطب شمالي نه یو خط بالکل سیده خط را روان کړی دی او چېرته یې را رسولی؟ قطب جنوبي ته. دا مثال په دې ځمکه یې څه کرښه مرخه او یا څه نالی مالی نه ده جوړه کړې، خو فرضي خطوط دي. پوه شوې؟ دقه خط په بل طرف باندې بیا راوستی دی او بیا قطب جنوبي ته را رسولی. نو په منځ کې یو دایره جوړه کړه که نه. ټیک ده.
دقه رنګې یو خط بیا بل خط بیا بل خط بیا بل خط نو دا ټوله ځمکه یې په دې خطوطو سره او دې خطوطو ته هغه خطوط شمالن جنوبن وي ځکه د قطب شمالي او د جنوبي سره ټول خطوط ټچ دي که نه لکه د دې خټکي دا پرې مو لیدلي دي دقه رنګې پرې کړي دي ٹھیک ده او دې خطوطو ته بیا دوی وي خطوط یا دوایر د طول البلد دوایر د طول البلد ٹھیک شولا دویم دوی د ځمکه تقسیمه کړې ده په نورو دوایرو یا په نورو خطوطو کې چې هغې ته خطوط یا دوایر د عرض البلد وي هغه شرقن غربن دي هغه څه دي شرقن غربن دي دا شمال شو دا جنوب شو نو لازمي به دا مشرق شي دا مغرب شي که نه ٹھیک شو نه نو هغه شرقن غربن هغه خطوط ټول واقع دي پوه شوې هغې خطوطو ته یا هغې دوایرو ته څه ویلی کېږي خطوط د عرض البلد په انګریزي کې د طول البلد دې ته لانګیچیوډ وایي او د عرض البلد دې ته څه وایي دې ته لیټیچیوډ طول البلد لانګیچیوډ او عرض البلد څه شی لیټیچیوډ پوهېږې پې اوس راشه یو خبره دا طول البلد دا خطوط چې څومره دي دا ټول یا دا دوایر چې څومره دي دا ټول یو شان دایرې دي په دې کې غټه وړه شته دی نه لکه ګوره دا یوه داسې راغلې ده دا بله داسې راغلې ده که نه او ټولو داسې یو بل په دې قطبینو باندې ټچ کړی دی یعنی دا قطبین چې دي که قطب شمالي دی که قطب جنوبي د ټولو هغه یو مشترک سره ده هغه مقطع د ټولو دقه دوه قطبین دي ٹھیک ده نو دا ټول دوایر د طول البلد چې دي دا یو شانتي دي او دوایر د عرض البلد چې بیا دي نو هغه یو شانتي نه دي دوایر د طول البلد یو شان او ټول یو بل قطع کړي په قطب شمالي باندې هم په قطب جنوبي باندې هو پوه شوې او دا دوایر چې کوم دي نو دا ټوټل 180 دایرې دي څومره دایرې دي نو که ته دایره نالې خط اخلې د شمال نه تر جنوبه پورې یو د جنوب نه د شماله پورې بیا بل نو خطونه به بیا څومره شي 180 چې ډبل شي نو 360 په شي که نه نو که خطوط ورته وی نو بیا به وایي چې هغه خطوط د طول البلد په کره ارض باندې ټوټل څومره دي 360 یا دوایر د طول البلد په کره ارض څومره پرس کړی شوي 180 پوهېږې پې او بیا دا خطوط چې دي دا د طول البلد ده نو چې څومره ته د دې کره ارض د منځ له راځې نو دومره د دې دوو خطونو په منځ کې فاصله سیوا کېږي بلکل په دې منځ باندې دې ته بیا خط استوا وي راځو ورله په دې باندې د دې دوو خطوط طول البلد هغه فاصله د ټولو نه څه وي سیوا وي بیا چې د دې منځ نه په ښکته باندې ځي نو چې څومره ځي نو دومره هغه فاصله څه کېږي کمي آن تر دې چې په قطب باندې بلکل یو ځای شي نو هغه فاصله یې صفر شي بلکل لکه د خټکي دا پرې چې که نه نو هغه منځ کې غټه وي که نه دی شي او بیا هغه سایډ ته ورو ورو کمیږي نو چې هغه بره سر لی ورسېږي بیخي اړو هېڅ پکې نه وي ټیک ده نو دا داسې هغه پرې غونته کې د خټکي په شانتې جوړې شوي دي نو په دې منځ کې خو د دې په منځ کې فاصله ډېره ده خو بیا قطبینو طرف ته چې ځې نو فاصله یې څه کېږي کمیږي او خاص په قطبینو باندې فاصله بالکل صفر وي ځکه ټول خطوط په هغې باندې څه شوي وي راجمع شوي وي پوه شوې بس بله خبره په دې کې ده چې دا خطوط دوی د کوم ځای نه شروع کړي او په کوم ځای ختموي د دې هغه مبدا یا هغه مرکز کوم ځای دی ټیک شوله نو دا یو تاریخي خبره ده دا
لږ وروستو کوو بیا پوه شوې پې دویم څیز هغه خطوط د عرض البلد دي خطوط د څه دي د عرض البلد دي د عرض البلد دا خطوط په د کره ارض باندې دوی فرض کړي دي شرقن غربن د مشرق راوتی دي او په مغرب باندې پناه شوي دي ټیک شو بیا مغرب دي چې راغلي په مشرق لکه ګویا کې دسي دي شمال خو هغه دی جنوب هغه دی نو دا طول البلد دا کرخې چې دي دا دسي تلي دي ټیک شو ګویا کې دا ځمکه دسي ده دسي ٹھیک ده او مغرب هغه د مشرق دا دی که نه هغه عرض البلد هغه کرښې داسې تلي داسې ٹھیک ده دا د عرض البلد دا خطوط چې دي یا د دوایر چې دي نو د دې دوو په بینځ کې فاصله بالکل یو شانتې ده دا به داسې تلي ګوره لکه یو دا تلی دی شي که نه بل دا تلی بل دا تلی بل دا تلی داسې دا داسې راغلی هر یو داسې ګوره د هغې دغه سپرینګ په شان نه دی راغلی ځان له دا جدا دایره ده دا بیا ځان له جدا دایره ده داسې ٹھیک ده نو د دې خط او د دې خط په منځ کې فاصله څه نه یو شانتې ده په دې نه پوهېږئ پوه شوې په دې کې بیا داسې دي چې په دې کره ارض په منځ باندې چې دوی کومه دایره جوړه کړې ده نو هغې دایرې د عرض البلد ته دوی وایي خط استوا هغې ته څه وایي خط استوا لکه مثال په دې ګلوب باندې چې دا یوه ده دا سره کرښه چې ده یا په دې باندې وګورئ دلته د اوسپنې دا بې جوړه کړې که نه پوهېږئ پې نو بالکل چې هغه دایره چې دا کره ارض دوه برابر حصو ته یې تقسیموي نو دغې دایرې ته یې نوم ورکړی دی خط استوا نو بیا د دې خط استوا نه بله دایره بله د قطب شمالي پورې 90 دایرې فرض کړي دي څو دایرې فرض کړي او دقه رنګې د خط استوا نه د قطب جنوبي پورې هم څو دایرې فرض کړي 90 دایرې فرض کړي پوه شوې پې او د هرې دایرې د بلې سره هغه فاصله څه نه یو شان خو صرف دا پکې ده چې د طول البلد هغه دایرې خو ټولې یو شان دایرې وي او د عرض البلد دا دوایر چې دي په دې کې د ټولو غټه چې ده نو هغه دایره عظیمه پکې خط استوا ده دا باقي ټول دوایر صغیره دي دا ټول څه دي دوایر سوره چې ته د خط استوا نه قطب طرف ته ځي کار یو قطب ته ځي دوره د عرض البلد هغه دایره وړه کېږي لکه دلته چې کومه دایره راغلې ده نو چې دلته کومه راغلی به ترې خامخا وړه وي د دې ځای به وړه دې ځای وړه دې ځای دا ښه وړه نو چې دې قطب له راورسې نو نقطه دې نه جوړه شي بس دایره بیا نه بلکې نقطه وي نو هغې عین قطب شمالي یا عین قطب جنوبي هغې د وایي نقطة الشمال یا نقطة الجنوب ٹھیک ده غټه دایره بیا وړه بیا پسې داسې راځه نو چې قطب له رسېدلي نو یو نقطه ترې نه بس پاتې شوې ده نه پوهېږي